په پاکستان سوپر لیګ کې د پېښور زلمي دپاره یو بل بوري خبردار دی چې یو بل کلاړي د پېښور زلمي نه شاته شوی دی. هغه خپل پرسنل ریزن خولی دی چې د دې ریزن په وجه باندې زه په پی اس ایل کې شرکت نشم کولی. دا یو ښه کلاړي دی د ساوث افریقي نه تعلق لرونکی لونګي انګیډي بالر دی جی فاست بالینګ کوي او ورسره لږ ډېر بیټینګ هم کولی شي. د پاکستان د ټیم د پاکستان نه د پېښور زلمي د بالینګ کې هغه اهم کردار ادا کولی شو جی. خو اوس هغه د پی اس ایل منیجمنټ ته پېښور زلمي له دا ریزن خوله چې زما سه پرسنل وجوهات دي د هغې په وجه باندې زه پی اس ایل کې شرکت نشم کولی. یو ګوره نور احمد لاړو هغې باندې الریډي ما وختي یو ویډیو اپلوډ کړی وه تاسو به کتلي هم نور احمد لاړو اوس لونګي انګیډي لاړو. نور احمد حوالې سره جاوید افریدي چې کوم دی د افغانستان کرکټ بورډ سره رابطه هم کړې ده چې دا لږ په مال یو څو میچونو ته ضرور راپرېږدئ. خو افغانستان کرکټ بورډ به ضرور د جاوید افریدي خبره مني ځکه د دواړو خپلو کې ډېر قریبي تعلقات دي د افغانستان کرکټ بورډ او د جاوید افریدي. تعلقات یې پسې دي او تعلقات په راتلونکي ټایم کې نور هم ښه کېږي. په هغې باندې به زه یو بله ډیټیل سره ویډیو جوړوم چې د دواړو د جاوید افریدي او د افغانستان کرکټ بورډ تعلقات په نور راتلونکي ټایم کې څنګه سټرانګ کېږي. په هغې باندې به یو ډیټیل ویډیو جوړوم. خو نور احمد سره د نور احمد حوالې سره افغانستان کرکټ بورډ ته جاوید افریدي ویلي چې دا لږ پر راپرېږدئ خو لا کمپلیټ کنفرم جواب نه دی راغلی. اوس خبره مونږ کوو لونګي انګیډي لاړو نور احمد لاړو د پېښور زلمي نه چونکې اوس راتلونکی چې کوم منی ډرافټنګ دی هغې کې به اوس پېښور زلمي څلور کلاړیان اخلي. دوه خو الریډي چې کومه کوټه ده هغې کې به اخلي او دوه کلاړیان ریپلیسمنټ کې به اخلي. یو به د نور احمد په ځای اخلي یو به د دې لونګي انګیډي په ځای اخلي او چې کوم نور دغه مطلب چې کوم سپلیمنټري کې دوه پیکي یو به لوکلي یو به فارن وي هغه الریډي ټول ټیمان به اخلي. نو پېښور زلمي به څلور کلاړیان اخلي راتلونکی چې کوم منی ډرافټنګ دی په هغې کې جي. بل د مونږ چې کوم نوی چیرمین راغلی دی خاور شاه صاحب هغه هم د پېښور سټیډیم حوالې سره څه اهم سټیټمنټ جاري کړی دی چونکې دې نه مخکې پېښور زلمي چې کوم اونر د جاوید افریدي یو احتجاج هم ریکارډ کړی و پی سی بي له چې تاسو د پی اس ایل څه میچز په پېښور سټیډیم کې هم وکئ سپیشلی د پېښور زلمي څه میچز تاسو په پېښور سټیډیم کې هم وکئ چې د هغې جواب داسې ورله میلاو شوی د بورډ د طرفې چې لا کمپلیټ تیار نه دی چونکې د پېښور زلمي چې کوم منیجمنټ دی هغې ګراونډ الریډي کتلی چې ګراونډ تیاریږي خو کچرې بورډ تیاری ګراونډ تیاریږي خو کچرې د پی سی بي په هغه باندې خرچه کوي دومره کار پکې نه دی لږ کار دی پکې د پېښور زلمي منیجمنټ دا ویلو جي. نو بیا جاوید افریدي احتجاج هم ریکارډ کړی چې اوس کم نوی چیرمین راغلی دی خاور شاه صاحب هغه ویلی دی چې زه به د پېښور سټیډیم په خپله دوره کوم جي زه به سټیډیم ګورم هر انګل نه به ګورم که چېرې میچز دپاره ریډي وي نو ضرور به د پېښور زلمي څه میچز را روان پی اس ایل کې په پېښور سټیډیم کې کېږي جي. شیډول دی شیډول وایي زه بدلولی شم ما سره اختیارات شته چې د پی اس ایل چې کوم شیډول الریډي جاري شوی چې کې د پېښور ګراونډ بیخي نشته دی جي. نو اوس پاکستان کرکټ بورډ چې کوم نوی چیرمین دی خاور شاه صاحب ابه دوره کوي که چېرې د ګراونډ پاس کو چې یو د میچ دپاره اهل دی میچ پې کېدی شي نو بیا هغه ویلي چې زه به مطلب شیډول چینج کوم. خو داسې هوایي خبرې ځکه دي چې اوس پی اس ایل کې دغه 1500 لکه نن دا 29 تاریخ دی 27-28 آی تھنک او نو دغه تقریبا 3 هفتې په پی اس ایل سټارټ کېدو کې نو دې کې 3 هفتو کې بیا دومره کویکلی کار نه کېږي چې په هغې باندې مطلب پېښور سټیډیم کې میچ وشي جي. خو بیا هم څه دلاسې ورکړی د جاوید افریدي څه هوپ خولی دی چې کېدی شي خو راتلونکي دې پی اس ایل کې خو نه خو کېدی شي راتلونکي پی اس ایل کې بیا به پېښور سټیډیم کې تاسو د پی اس ایل څه میچز وګورئ او بیا د پېښور زلمي د ویډیو کتلو زیات مننه جي. والسلام.